چې دا خلک دوباره راوستل دي. موږ ورته چیغې وهلې، جلسې هم کولې، امن پاڅونونه هم کول، جرګې هم کولې چې دا خلک دوباره ما راولو، د موږ د پښتنو امن یو ځل بیا مات دغو کوو. ته ټیک دی ډالر ګټې خو ګټی خو د مو په سر قیمت باندې نه چې ته یې پښتون د سر قیمت لګوې او ته یو ځل بیا چې کوم دی ډالري جنګ په مو باندې مسلط کوې. ټوله خیبر پښتونخوا کې موږ دا جلسې وکړې خو موږ نه ویل چې دا دروغ وي، داسې هېڅ هم نشته. نن دغه بچي دا ماشومان تاسو وینو دا یتیمان شول. د دغه ذمهوار څوک دی؟ د ریاست هغه خلک دي چې کوم په بند کمرو کې فیصلې کوي، په هغه کې د هغه په نتیجه کې د مو پولیس والا شهیدېږي، د مو فوجي شهیدېږي، د مو عام پولیس شهیدېږي، عالمان شهیدېږي. شیخ ادریس صاحب غوندې کې سړی هغه د موږ نه لوړو. دا د چا پالیسیونې دي؟ ګوره پښتنو یوه خبره واورو چې تاسو دپاره به د بهر نه کس نه رسي چې هغه به د تاسو دپاره ودرېږي. تاسو به خپله ودرېږو چې کومه پرې خپله نه وویلوړ تر هغې پورې چې کوم دي د تاسو نه قسمت بدلېږي، نه تاریخ بدلېږي، نه تقدیر بدلېږي. د 78 سال نه مسلسل په بند کمرو کې په اسلام آباد او په پنډۍ کې فیصلې کېږي او په تاسو باندې مسلط کېږي او موږ نه چې کوم دي پیړ بکرې یا کیړې مکوړې جوړ کړي دي دلته به موږ سر ټیټ ونیسو چې ټیک تو قبوله ده. دغه ځل قبوله نه ده، دغه ځل به ته دغه ورور ودرېږي، دا به ته مخکې وي او تاسو به رخصه وو انشاءالله تعالی. اوس چې کوم موږ پولیس والا مسلسل او خاص کر په د ساوث ریجن کې دغه دهشتګردۍ په ضد کې دي. زه پولیس والا چې موږ څومره ډپارټمنټ دی هغو له دا هدایت کوم چې د عوام اعتماد بحال کړو، د عوام سره پلینز جوړ کړو او انشاءالله تعالی د دغه دهشتګردۍ مقابله به چې کوم دي پولیس او صوبایي حکومت او دغه عوام مشترکه کوي انشاءالله. زه یې سره ولاړ یم چې موږ څومره د بنو شهدا دي په بله ورځ واقعه کې زه ورته فاتحې لا راغلی یم، دغه پیغام لا راغلی یم چې زه د خپل پولیس والا سره ولاړ یم، زه د خپل عوامو سره ولاړ یم. دغه بزدلانه حملې، دغه بزدلانه کاروایانې دا یې موږ حوصلې نشي ماتولی. انشاءالله تعالی هر حد پورې به ځو، خپل برپور څومره د موږ واس دی، څومره د موږ وسایل دي هغه ټول به برای کار راولو او انشاءالله تعالی دلته به امن راولو. امن به رسي چې چاله څوک ګرون دي هغه د خپل ځون له بوځي چې مو دلته امن خرابوي موږ له ټول یو دي، چې د مو د پښتنو امن خرابوي موږ له ټول یو دي. موږ به انشاءالله تعالی د عوام اعتماد بحالوو، موږ به خپل پولیس سره ملاتړ کوو، موږ به د هغه هر یو واردې والا سره ملاتړ کوو چې کم غواړي چې د مو په صوبه کې امن راشي، چې کم غواړي چې په دا صوبه کې دهشتګردي ختم شي، چې کم کس غواړي چې دلته امن ترقي او خوشحالي راشي، موږ به ورسره ملاتړ کوو. خو هغه هره یوه فیصله چې هغه په بند کمرو کې کېږي او د هغې تاوان، هغې نقصان مو له دی، د مو بچي له دی، د مو ځوان له دی، د مو مشر له دی، د مو زنانه له دی، هغې ټولې پالیسیانو نه به باغیون کېږو انشاءالله تعالی. او خب سهیل افریدی زنده‌باد، عمران خان زنده‌باد، عمران خان زنده‌باد. زه نن دلته راغلی یم چونکې پرون راتلم او پرون هم څه مسلې مسایلو، نن بیا راغلم. د مو اراده دغه وه چې زه به موږ کوم 15 شهدا دي هر یو قوم نه چې کوم زخمي دي هغه یوې ولا دي خو د ټایم کمی په وجه باندې کېدای شي زه ټولو ځایونو له لوړ نه شم چې مو دلته تک تاسو په ډېر څه قبول کو، صرف دغه پیغام لا راغلی یم، مو پکې نور